السلام علیکم ملګرو، نن یو اهم مسله تاسو سره شیر کول غواړم. عموما زمونږ په کلو کې په جوماتونو کې د جمعې په ورځ باندې مشران یا کشران نوجوانان هغوی د مخکې صف ته د تلو دپاره د خلکو په سټونو باندې له پاسه اوړي او ځان له ځای ګوري. د دې متعلق حدیث مبارک دی حضرت معاذ بن انس جوهني رضی الله تعالی عنہ هغه د خپل والدي پلار مکرم نه نقل کړی دی چې حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم سړی د جمعې په ورځ باندې په جومات کې ځان له مخکې صف کې زید حاصلولو دپاره د خلکو په سټونو باندې له پاسه اوړي او خلکو له دکې ورکوي، نو د قیامت پر ورځ باندې به دغه سړی الله جل شانه د جهنم پل جوړ کړي. یعنی دی چې څرنګه د خلکو په سټونو باندې اوړي دغه شان د ده دا سټ به د قیامت پر ورځ باندې الله تعالی د جهنم طرف ته د خلکو د تلو دپاره د سټ به پل جوړ کړي. الله تعالی دې موږ د دې عمل نه بچ کړي. کوشش وکړو کم ځای کې موږ ته په سب کې ځای میلاویږي هغه ځای باندې کینو، مخکې سب ته د تلو دپاره خلک نه تنګو، هغې له پاسه نه اوړو. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.